چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمائی اور ټول امت ته خطاب کوي فرمائی چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یې چې تاسو پیدا شوي دې دپاره یې چې ستاسو کار به صحیح تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بکوي خلق ته په نیکۍ باندې او منع کوي به خلق د بدو کارونو نه د ټول امت محمدی صلی الله علیه وسلم پیشا او کار چې دی هغه بدایي د دنیا د روزګار نه سیوا چې ځان ته رزق حلال په وګټي د هغې نه سیوا به نور کار نه لوی کار به دایي چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر عزیزانو بیا په دې کې به ډېر مشکلات راځي رنگ رنگ تکلیفات به پکې راځي ځکه چې دا خو د 1,40,000 پیغمبرانو مشن دی که نو د آدم علیہ السلام نوالا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر ته په دعوت د دین کې څومره مشکلاتو سامنا شوی و اوس ته به څه چل کوې ته به دا کې چې دعوت ورکی چاته او هغه درته کنځلې وکړي نو ته به د هغه کنځلو په بدل کې ورته دعا کوې دعوت ورکی چاته او هغه در باندې گزار وکړي نو ته به د هغه گزار په بدل کې ورته دعا کے ستا مشن بدائی ځکه چې پیغمبري مشن دغه ون او ردی به کنځلې او بدل کې به کوله دعا اوس تاسو وایئ په ایمان چې مونږ به داسې وکړو مونږ به داسې وکړو یو سړی کنځلې وکړي او د هغې په بدل کې مونږ ورته دعا وکړو نو چې د کنځلو بدل کې د دعا ونه کړه نو بیا ته امتی محمدی کې نه یې هسې یو کدوی ګرځه را ګرځه خیال امرا ما تاسو ته عرض کړی چې تبلیغی مشن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی د طائف خلکو ماشومانو ته ویلي چې ولیا پکانو دا لیونی دی
ای چې په کاڼو وویشتو دا پڼې مبارکې د وینو ډکې شو. جبرائیل راغی چې دا طائف په بله واړم، نو د لاس اوچت کو، یا الله اهل طائف په ما د کاڼو باران وکړو، خدای د دې بدل کې ته په د رحمت باران وکړه. اسې تاسو ټول بزرګان ناست یئ، د خپل ګریوان کې وګورئ او زه یم ګورم، مونږ به داسې وکړو. نو چې داسې مونږ چرې کړي نه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې د ودرېدو تمه مه کوه. دا مونږ ملیان چې په ایمان درته یم چې تاسو دوکه کې ساتو، دوکه کې ساتو. مونږ وایو چې که د ټیپرو پاڼې دې پخ کړې وي او جومات ته دې راوړې جنت، که غوښه دې راوړه جنت الفردوس، خیال دې راغی، که اختر کې دې سرسایه را واچوله جنت فردوس، جنت فردوس ته وګوره او دې خر مخ ته وګوره. جنت الفردوس د پاره شکلونه جوړول غواړي، وجاهت جوړول غواړي، ایمان جوړول غواړي. یو سړی په سکو والے او تک په ګولۍ ویشتی شي، دومره وخت وي او تا هغه د سوک په بدل کې ورته دعا وکړي. ایمان دې ته مونږ کې ایمانونه کوو. لکه زمونږ دا ایمان دی، اوس الیکشن را روان دی صاحب، هر یو به وایي چې زه هڼې هڼې ما، زما د چاټۍ شملې ډېرې خوږې، زما ورونو مولیان به پکې ودرېږي چې ورونو په دې ملک کې به اسلام زه راولم. اسلام راوستو ته ګوره او مونږ ته ګوره. زمونږ د لاسه خو د اسلام بیړه تباه شوه. مونږ خو اسلام خدا قرآن دی، اسلام خدا حدیث دی، اسلام خدا دین دی. دا قرآن او دغه دین نن مونږ د نااهلو په سریخې دی که نه؟ دا قرآن مونږ ادیرې ته یوسو او د دبلدین زوی په کټ کې پروت او مونږ ورته لاندې قرآن ګرځو. د فرضو له واجبو له سنتو له مستحبو له منظوراتو، بلکې جميع حقوق چې بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي. ته په ایمان ووایه چې یو د سړی زما په مخ کې وړوکی لوی شوی او ما چېرې په جومات کې نه یې لیدلی او زه د هغه کټ سره ناست یم او زه وایم چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي، نو زه لعنتي یم که نه؟ چې کوم مړی په کټ کې تاسو دا د کلو خلک ټول واورئ چې دا په کټ کې پروت دی، دی د خانه خراب بچي په ټولې زندګۍ کې خدای ته سجده نه لګاګولې او د هغه کلي امام ووایي چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي، نو دا دروغ وایي که نه؟ دا دروغ یې څه دپاره وایي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي. نو دا خدای به د دې مړي نه مخکې ما نیسي که نه به نیسي چې زه دروغ وایم؟ نو زما عزیزانو دروغ مه وایئ. دا ووایه چې یا الله ټول عمر تا نه باغي تېر کړی، ستا په در کې د هېڅ کمی نشته، خدایه معافي ورته وکړه. داسې ووایه، کور دې وران شه.
نو نن مونږه څه حال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکداران ګرځي لګیا دي صاحبه ګډ جوړونه کوي ماله به دومره سیټه راکې او ماله به دومره راکې او ماله به دومره راکې او دا د شاخه تاخه زامن به ګورئ بیا به په دې سړکونو دې خلکو له ګډي دا څه خلق دی دا څه وطن دی خدای چې څه کوي دوی سره مونږ سره چې څه کېږي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو کور باندې 88,000 شپږ روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو اورمیګونه مات کا اورمیګ مات شه دین هم چرې سړی وګرځولو چې په دې ماله کې کم کور چرته اوږې شپه نه یې تېره کړي بچي چرته نهر نه دا سروې په ملک کې ونه شوه که په یو مالت کې یو کور اوږې شپه تېره کړه الله به په دا ټول مالک جهنم ته لیږي ټول مالک به په جهنم ته ځي ما خو تاسو ته دوه لکه ځل ویلي دي چې وروره په دې منځونو نه کېږي دا ټیټ پاس ورزش خو هر سړی کوي خو نن څه شی ده لاندې سنبی دې پاکه شي او مخلاص دې مو وینځې پاک شي او ټیټ پاس شي ورزش دې مو شي زمونږ مونځ څه شی دی خو دوبره پلي ته یې هغه راشي په جومات کې ووینځي او مخلاص پکې ووینځي او ټیټ پاس شي ورزش وکړي مونځ دې ته وایي مونځ دې ته وایي چې کوم ټکی قرآن ویلی دی په دې دا مونځګزار ډېره خفه کېږي مانه چې دا زمونږ د دوبرې نوم ولې علي ته دوبره وینځې نه په دغه ځای کې دغه کې که نه کې مونځ دې ته وایي نو ټول مونځونه نشته دم دروغ وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر که ایمان درکې چې کوم ملام خوښی ما له راولئ چې ما سره خبرې وکړي که زه دروغ وایم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ چې دی دا سړی د ګناهونو نه بچ کی پاکی کی منځم کو پردی مالم خورو پردی حقم خورو دروغم وایو پردی کورونه ورانو دا زمونږ مونځ دی لباس دی حرام اغوستی دی دا مونځ دی د کور نظام دی ټول مردار دی دا مونځ دی یا دا روجه ده کلیر کټ د خدای حکم دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ د هرې ګناه نه سړی بچ کی اوس خفه نه شئ منځونه هم کوئ او ګیرې هم کلوئ دې مسله پوهېږئ په دا ګیرې که پرېږدئ هم دا ګیرې خریلي خو چې زمونږ غوندې ګیرې پرې نه دی خدای ته وګوره که سمه ګیره پرېږدئ ټیک ده که دا زمونږ غوندې پرېږدئ که نه نو دې نه د سپي لکه هم ښي چې ښځه ځان طرف په ډګډګي ګرځئ ګیرې والا داسې نه ګیره یې کله که او شیشه کې داسې وکتل او وی چې خو زه خو ډېر ښایسته شوم
په ټکی کافر شو. ځکه چې ګیره کلول حرام دي او تا حرام ته حلال وي، نو حرام ته حلال ویلو باندې سړی کافر شي. خیال امرا نو د دې وجنا عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر گرفتار دی. ټول ملک زه دې حکومت ته وایم د کور ځمکه ما اغوستې ده په بیه، جوړ کړی ما دی او کرای په تاله درکم. ولې؟ پراپرټي ټیکس، انکم ټیکس تاله درکم چې ته پې ښځې ګډې کې او ښځې پکې جازونو کې د نورو بادشاهانو شاغوت لبوځي. غریب سړی دا سروې وکړه د ملک چې په دې ملک کې نن د 2 کالو ماشومان خپې ابلختې په دې سړکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او 1 روپۍ خیر غواړي د 2 کالو ماشومان. نن دا پوښتنه چا وکړه؟ یعنی په دې ملک کې به په دې قهر سړی اختی د شاهانو هر شی مفت، بنگله مفت، نوکر مفت، بجلی مفت، ټلیفون مفت، سوی ګیس مفت، ښځې مفت، هر شی به دته مفت مفتی او غریب سړی به په یو کور کې مفت نه اوسېږي. د هغې به حکومت له کرۍ ورکوي. ورمیږه مات شه، ورمیږه مات شه. په دې علاقه کې دا سروې وکړئ چې یو کور چېرته اوږې شپه تېره نه کړي، یو سړی چېرته خپیابله ونه ګرځي. دا سروې وکړه. نن د ټیکسونو سروې کېږي. د شاهانو اخراجات ختم کا. ته وګوره چې دا ملک د اسمان غوندې چلیږي که نه چلیږي. نن په یو 17 ګریډ افسر باندې او 18 ګریډ افسر باندې 10 لک روپۍ د حکومت خرچ دی. 17 او 18 ګریډ باندې 20-22 خو لا پرېږده. 3 شفته طبګارتونه ولاړي او زه دې د بجلی بل دې لا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي، د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بمبې راشي، د بمبې لا ختم نه چې ورپسې د ټلیفون راشي. به ټوله میاشت دا د خدای په قهر به دا قوم اختی. په کار خدایو چې د شاهانو بیلونه د پیسو او د غریبانو مفت وي. داسې ده که نه ده؟ په کار دا و چې د غریبانو مفت وي. وګورئ ریکارډ دې جومات، هر یو جومات بمبه انګریزانو فری کړې وه. د انګریزانو زمانې نه والا 300 کاله وشو چې د جومات د بمبې فیس نشته. پاکستان شریف چې پکې راغی په جومات یې 8 زره او 10 زره بیلونه راوړي. نو په کار به و چې انګریز د جومات بمبه فری کړې وه، نو په کار دا و چې تا د جومات بجلی فری کړې وه. ده که نه ده؟ نو جومات بجلی فری کول خو یې لا څه کې جوماتونه ورانول یې شروع کړه. ولې؟ وایي دلته پارک جوړوي زنانو ته تکلیفي. ای پروردګار د پاکستان په زنانو د چرګو مرض راغله.
ټوغکې پې راشه چې یوه پاتې نه شي. پاکستان زنانه دا یې رړی ګډې ومبر سره یې میخې دوی خو د ملک بیړه تباه کړه. جنانه نشي تېرېدی. فوټبال باندې که مزدور ناست دي پولیس یې پته پسه فوټبال دې بند کړی دی. ولې لکه جنانه نشي تېرېدی. دا زنانه دې په مور واچوم زنانه په فوټپاتونو سره ګرځي. دا ستا ملک شو، دا ستاسو وطن شو. اوس دغه ملک له به بیا